بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. دا زموږ سره د مای سیکویل اتمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو په سیکویل کمانډز باندې خبرې کوو چې سیکویل کمانډز څه ته ویل کېږي، څه شی دي، او په دې کې کوم کمانډونه زموږ سره موجود دي او دا موږ د څه دپاره استفاده کوو، نو په دې باندې به خبرې کوو. خو مخکې له دې چې په دې باندې خبره وکړو چې په دې کې زموږ سره کوم کمانډونه موجود دي، نو اول به په دې باندې ځان پوه کړو چې what are SQL commands. چې SQL commands ویل کېږي څه ته او څه شی دی، ځکه مهم پوښتنه ده، مهم سوال دی. امکان لري تاسو نه یو څوک پوښتنه وکړي چې what are SQL commands، نو تاسو ورته ویلی شئ چې SQL commands are the specific instructions we give to the database to perform tasks. SQL commands څه شی دي؟ SQL commands څه ته ویل کېږي؟ نو SQL commands دې ته وایي چې کله تاسو ډیټابیس ته یو سپیسیفیک انسټرکشن ورکوئ، یو مشخص یو هدایت، تاسو یو انسټرکشن ورکوئ د څه دپاره؟ د یو ټاسک د اجرا کولو دپاره. څنګه ټاسک؟ لکه مثلا تاسو ټیبل جوړوئ یا ډیټابیس جوړوئ. موږ تاسو ټیبل ډیټابیس ته موږ تاسو مخکې ویلي چې څنګه ډیټابیس جوړیږي، څنګه ټیبل جوړیږي. نو چې کله موږ تاسو ډیټابیس جوړو نو هلته موږ ورته لیکو چې کریټ ډیټابیس، او ډیټابیس ته مو یو نوم ورکوو. که نه همدارنګه موږ بس مثلا ټیبل جوړو، هلته موږ لیکو چې مخکې موږ تاسو زده کړل په تېرو ویډیوګانو کې چې کریټ ټیبل، او ټیبل ته موږ یو نوم ورکوو. نو دغه کریټ ټیبل یا کریټ ډیټابیس او دغې نه بعد چې موږ نوم ورکوو، نو دغه کریټ او دلته بعد ټیبل ته نوم ورکوو، یا مطلب لیکو چې مثلا کریټ ډیټابیس او ډیټابیس ته نوم، کریټ ټیبل، ټیبل ته نوم ورکوو. دغه کریټ څه شی دی؟ دغه یو سپیسیفیک انسټرکشن دی چې موږ ډیټابیس ته ورکوو چې موږ دغه کار غواړو چې څه کړو، اجرا کړو. لکه مثلا تاسو ډیټا پکې اټکول غواړئ، یا همدارنګه تاسو اپډیټ یا ډیلیشن کوئ. موږ تاسو ګورئ ډیټابیس ډیټابیس څنګه جوړیږي، ټیبل څنګه جوړیږي، په هغې کې ډیټا څنګه اټکیږي. نو دلته موږ تاسو ته د دې هم ضرورت دی چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې دې نه ډیټا چې ډیلیټ کوو، څنګه ډیټا ډیلیټ کیږي، څنګه اپډیټ کیږي. بعضې وخت کې ضرورت پیدا کیږي چې موږ د ټیبل نه یو ریکارډ ډیلیټ کړو یا په یو ریکارډ کې اپډیټ راوړو. مثلا یو کس د موبایل ته ورک شو، سیم کارت مثلا خراب شو، ورڅنګه شو، بل سیم کارت یې واخیسته، غواړي خپل نمبر اپډیټ کړي. یا مثلا فیسبوک دی، فیسبوک د یو کس ځي خپل نوم چینج کوي یا پاسورډ چینج کوي یا ایمیل چینج کوي، دا دغه اپډیټ کمانډ کار دی. یا مثلا مکمل خپل اکاونټ له منځه وړي، نو دغه د ډیلیټ کمانډ کار دی. نو دا کار څنګه موږ کولی شو؟ نو دغه سیکویل کمانډونه دي چې موږ دغه کار څه کوو چې د ډیټا د فیسبوک د که هر سوشل میډیا اکاونټس دي د هغه شاته بیکینډ کې یو ډیټابیس لري چې موږ ورته وایو چې مثلا دغه څوکه زما د پاسورډ چینج کا یا ایمیل چینج کا، نو دغه کمانډونه په هغې کې څه شوي دي؟ استفاده شوي دي. همدارنګه ریټریوینګ دی چې څنګه موږ انفارمیشن ریټریو کړو، دا ټول کمانډونه موږ تاسو په تفصیل سره وایو. همدارنګه پرمیشن دی چې څنګه تاسو هغه پرمیشن چې دی هغه څنګه تاسو کنټرول کړئ. نو په سیکویل کې چې دا زموږ سره 15 کمانډونه لرو، په دې کې زموږ سره مین 15 کټګوري باندې دا ډیوایډ شوی دی سیکویل کمانډونه چې دي. چې له هغې نه یو چې دی زموږ سره DDL کمانډ دی. DDL چې دی مخفف دی ډیټا ډیفینیشن لینګویج مخفف دی. دویم چې دی زموږ سره DML دی. DML چې دی دا مخفف دی ډیټا منیپولیشن لینګویج مخفف دی. او دریم چې دی زموږ سره DQL دی. DQL مخفف دی ډیټا کویری لینګویج مخفف دی. او څلورم زموږ سره چې دی DCL چې دی مخفف دی ډیټا کنټرول لینګویج مخفف دی. او پنځم چې دی هغه زموږ سره TCL مخفف دی چې دی TCL چې دی دا مخفف دی ټرانزیکشن کنټرول لینګویج مخفف دی. نو دغه 15 کمانډونه دي، دا نومونه تاسو ته باید یاد وي. که تاسو نه
څوک تاسو کی چې سیکل کې زموږ سره کوم کمانډونه دي یا په سوډو لې تاسو ته ویل شي چې من زموږ سره دغه 15 دانې دي چې DDL دی DML دی DQL دی او DCL دی او TCL دی کچې ته مخفف مدریز د نکړل هم اوس د لپاره خیر دی صرف د دې هغه نمونه صرف ځکه 15 دانې چې DDL دی DML دی DQL دی DCL دی او TCL دی بس که هغه ایبریویشن مرتضی کا خبره ده اوس راځو په دې هر یو باندې تفصیل سره خبرې کوو کوم د لپاره مطلب د دې ایبریویشن ځان کړ خیر درسته تاسو په خپل په دې باندې پوهیږئ صحیح ده راځو هر کمانډ په تفصیل سره وایو چې څه کار دی په دې کې د نن نور کوم کمانډونه شامل دي نو فرست وی هاف DDL اولنه چې هغه زموږ سره DDL دی چې DDL کمانډ چې دا مخفف دی ډیټا ډیفینیشن لینګویج مخفف دی نو دا مهم سوال دی مهمه پوښتنه د امکان لري تاسو نه وکړئ چې DDL مخفف دی چې نو تاسو ورته ویلی شئ چې DDL مخفف دی ډیټا ډیفینیشن لینګویج دی او که درته ووایي چې DDL کمانډ مونږ چیرته استفاده کوو یا د DDL کمانډ کار څه شی دی نو تاسو ورته ویلی شئ چې DDL کمانډ آر یوزډ ټو ډیفاین اینڈ چینج د سټرکچر اف د ډیټابیس DDL کمانډ مونږ هغه وخت استفاده کوو یا DDL کمانډ تاسو ورته ویلی شئ DDL کمانډ مونږ هغه وخت استفاده کوو کله چې تاسو غواړئ د یو ډیټابیس ته سټرکچر ډیفاین کړئ یا سټرکچر کې چینجز راوړئ یا تاسو ورته ویلی شئ DDL کمانډ چې دا استفاده کیږي یوز کیږي د څه لپاره د یو ډیټابیس د سټرکچر ډیفاین کولو لپاره یا هم د ډیټابیس د سټرکچر د چینجز ډیټابیس سټرکچر کې چینجز راوستلو لپاره داسې کیږي استفاده کیږي یوز کیږي په دې کې زموږ سره بعضې کمانډونه دي لکه زموږ سره په دې کې کریټ دی همدغه کریټ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې ډیټابیس کریټ کړئ ټیبل کریټ کړئ ویو کریټ کړئ انډیکس کریټ کړئ ویو انډیکس موږ تاسو نه دی ویلي دا موږ وروسته په تفصیل سره په دې باندې خبرې کوو ځکه دا ټول موږ شاید اوس ونه شو ویلی په دا ټول زه صرف تاسو ته یو اورویو در کوم ځکه موږ وروسته وایو چې تاسو بیا تاسو سره سوال نه وي چې کریټ دا زموږ سره په کوم کمانډ کې راځي همدارنګه مثلا انزرټ او اپډیټ وغیره صرف دلته زه تاسو ته وایم چې دغه 15 کمانډونه لکه مثلا DDL دی په DDL کې کوم دغه دی دا همداسې په ترتیب هم شاید موږ ونه شو ویلی مخکې وروسته وایو صرف تاسو ته یاد وي که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې په DDL کې زموږ سره کوم کمانډونه دي یا مثلا په سیکویل زموږ سره کوم کمانډونه په دې کې شامل دي تاسو ورته بیا ویلی شي همدارنګه ورپسې زموږ سره الټر دی الټر کمانډ چې دی دا د څه دپاره استفاده کیږي دا د موډیفای دپاره استفاده کیږي موډیفای مطلب دا دی فرض کا تاسو ټیبل جوړ کړه لکه مثلا موږ تاسو مخکې ویلې چې څنګه ډیټابیس جوړیږي او څنګه ټیبل جوړیږي ډیټابیس مو جوړ کو ټیبل هم جوړ کو فرض کړه امپلای په نوم باندې اوس دغه امپلای ټیبل کې زه غواړم چې یو کالم بل اضافه کړم زه اوس نشم کولی چې دغه دې کې مې ډېر زیاته انټري هم کړی د فرض کړه ډېر ریکارډونه مې پکې اډ کړي زه اوس دا ټول ټیبل له منځه ویسم بیا له سره ټیبل جوړ کړم او بیا پکې انټري وکړم نه زما ته یو بل کالم ضرورت دی نو زه کار کوم د الټر کمانډ په واسطه باندې یو بل کالم پکې اضافه کوم په دغه ټیبل کې یا فرض کا تاسو سره یو ټیبل دی په هغه ټیبل کې 15 کالمونه دي چې هغه تاسو هیڅ نه استفاده کوئ یا اوس مطلب غواړئ چې ریموو یې کوئ ورنه نو ضرورت د دې نشته چې مطلب تاسو ټول ټیبل له منځه یوسئ او بل ټیبل له سره جوړ کړئ بیا دا انټري څوک کوي نو د دغه الټر کمانډ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې کوم کالم ډراپ کوئ مطلب لرې کوي او کوم بعضې کالمونو که ضرورت و تاسو اډ کوئ یا بعضې وخت کې ضرورت پیدا کیږي چې تاسو د یو کالم ډیټا ټایپ چینج کول غواړئ صحیح ده دا مهم دغه دی چې مثلا بعضې وخت کې ضرورت پیدا کیږي چې موږ د یو کالم ډیټا ټایپ چینج کړو نو د دې لپاره بیا دا کمانډ څه کیږي استفاده کیږي چې دا DDL کې راځي او په DDL کار دا دی چې موږ د ډیټابیس هغه سټرکچر چینج کوو یا ډیفاین کوو نو دغه کمانډونو په واسطه یې کوو بل زموږ سره ډراپ دی ډراپ چې دی مهم دی زیاتره کسان چې دي یو زموږ سره کلته لاندې دا شته دی یو زموږ سره ډراپ دی بل زموږ سره ټرانکیټ دی زیاتره وخت ما لیدلی دي په امتحان کې هم زیاتره وخت دا راځي درته وایي چې د ډراپ او د ټرانکیټ ترمنځ فرق څه دی ځکه زیاتره کسان په دې کې کنفیوز وي نو دا سره تاسو یاد وساتئ ملګرو یو ډراپ چې دی ګوره ډیلیټ آبجیکټس دا آبجیکټ ډیلیټ کوي لکه مثلا تاسو غواړئ چې مکمل ډیټابیس ډیلیټ کړئ یا مکمل ټیبل ډیلیټ کول غواړئ بیا موږ ډراپ استفاده کوو که چیرې تاسو غواړئ ټرانکیټ استفاده کوئ دې مطلب دا دی چې ګورئ ریموو آل رو فرام ا ټیبل تاسو یو ټیبل نه
غواړي چې مکمل روګان کوم هغه تاسو کوم روګان اډ کړی دي کوم ریکارډ ماټ کړی هغه تاسو ریموو کول غواړي ټول ټیبل لمنځ نه وړي ټول ټیبل ختمول نه غواړي صرف کوم روګان چې تاسو پکې اډ کړی دي کوم ډیټا چې تاسو مطلب اډ کړی دا هغه لمنځ وړل غواړي به د دې لپاره موږ ټرانکیټ استفاده کوو تاسو غواړئ چې دا ټیبل به لمنځ وسی به ډراپ استفاده کیږي څنګه کار کوي دا موږ وروسته وایو صحیح ده مثلا کریټ موږ تاسو ویلې ده اوس الټر څنګه استفاده کیږي الټر په مختلفو طریقو سره ډراپ او ټرانکیټ دا ټول زه درته کار کوم ورپسې زموږ سره رینیم دی رینیم هم مهم کمانډ دی بعضې وخت کې ضرورت پیدا کېږي چې موږ ډیټابیس جوړ کړو فرض کړه ما ډیټابیس جوړ کړ سراج په نوم باندې زه دا ډیټابیس نوم چینج کوم سراج 1 کوم 2 کوم یا یو بل نوم ورکوم ورته صحیح ده یا مثلا ټیبل ته نوم ورکوي نو د دې لپاره دغه رینیم همدارنګې څه کوو موږ استفاده کوو نو دا زموږ سره څه شی دا زموږ سره DDL کمانډ ورپسې نیکسټ چې دی زموږ سره DML دی نو DML هم که څوک دنه پوښتنه وکړي چې مخفف د چی دی تاسو ورته ویلی شئ ډیټا مینیپولیشن لینګویج مخفف دی اوس د دې کار څه شی دی دیز کمانډ آر یوز ټو ورک وذ ډیټا انساید ټیبل ایډینګ اپډیټینګ اور ډیلیټینګ روز ګوري د DML کار چې دی د DML کار دا دی چې دا داخل ټیبل کې کار کوي داخل ټیبل کې څه معنا ګوري ډیټا دلته وایي چې work with the data inside table inside داخل ټیبل کې دا دی مثلا تاسو ټیبل تاسو جوړ کړی دی ټیبل تاسو سره جوړ دی اوس تاسو غواړئ په هغه ټیبل کې تاسو بعضې څه اټکول غواړئ یا اپډیټ ډیلیشن راوړئ لکه دلته اوس ګورئ تاسو ټیبل جوړ کړئ په دې کې انزرشن کومه دلته ګورئ د تعریف نه واضح معلومیږي چې work with the data inside table یعنی مطلب د ډیټا په داخل کې ګوري تاسو غواړئ چې ډیټا انزرټ کول غواړئ یا کومه ډیټا چې تاسو انزرټ کړئ انزرشن موږ تاسو مخکې په تفصیل سره موږ تاسو ویلې د څنګه ډیټا په ټیبل کې اډ کیږي اوس تاسو انزرشن وکړو په هغې کې تاسو اپډیټ کوئ دا ډیټا ده که نه په ډیټا کې داخل کې د ټیبل په ډیټا کې تاسو څه کار کوئ لکه مثلا تاسو ډیټا اډ کړی دی یو ریکارډ مو اډ کړی هغې کې موبایل نمبر چینج کوئ موبایل نمبر ریموو کوئ دا کارونه دا ټول دغه DML کمانډ په واسطه کې لکه اپډیټ چې تاسو دغه ریکارډ تاسو سره باید وي یو ایگزیکټینګ ریکارډ دی فرض کا یو سټوډنټ دی په نوم دی ML په نوم باندې هغه سټوډنټ بعضې چینجز تاسو هغې کې راوړئ موبایل نمبر یې چینج کوئ ایډرس یې چینج کوئ وغیره ډیلیټ چې دی تاسو یو ایگزیکټینګ ریکارډ دی هغه تاسو ریموو کول غواړئ صحیح ده مرج دی زموږ سره مرج دی زیاتره وخت دا موږ د انزرټ او اپډیټ دواړه چې کله موږ یو ځای استفاده کوو نو دینه ډیلیټ پکې آپشنل دی کولی شي استفاده کوي کولی شي ضرورت نه وي مې استفاده کوئ اما انزرټ اپډیټ چې دی دواړه یو ځای تاسو کله شي استفاده کوئ د دغې نه کار اخلو دا ټول کمانډونه موږ وروسته په تفصیل سره وایو صرف تاسو نومونه زده کوئ چې DML کې زموږ سره انزرټ دی اپډیټ دی ډیلیټ دی مرج دی بس DML صرف دومره زده کوئ DML کمانډ کې زموږ سره انزرټ دی اپډیټ دی ډیلیټ دی مرج دی بس لکه فرض کا دلته موږ ویلي DDL کمانډ کې زموږ سره کریټ دی الټر دی ډراپ دی ټرانکیټ دی رینیم دی بس هم دومره زده کوئ DDL کې زموږ سره شیری کریټ دی الټر دی ډراپ دی ټرانکیټ دی رینیم دی په DML کې زموږ سره انزرټ دی اپډیټ دی ډیلیټ دی مرج دی صحیح ده که تعریف په دې شیان باندې هم پوه نه شوي خیر وروسته تاسو په دې باندې بیا پوهیږئ اوس ځان ته سر مه بدل کوئ ورپسې نیکسټ زموږ سره چې دی دریم نمبر چې دی وی هیو DQL چې دی مخفف دی ډیټا کویری لینګویج مخفف دی چې په دې کې زموږ سره یو کمانډ دی اټس جسٹ ون کمانډ سلیکټ بس دا یوازې دغه سلیکټ کمانډ لري او سلیکټ کمانډ چې دی دا ډېر زیات مهم دی امپورټنټ دی دا موږ تاسو راتلونکي دی پسې بل درس چې دی انشاءالله په سلیکټ باندې درته خبرې کومه چې سلیکټ او ویر کلوز مونږه څنګه استفاده کوو او دا څه شی دی صحیح ده نو DQL کمانډ چې دی د یوازې دغه یو کمانډ لري په نوم دی سلیکټ او چې سلیکټ څه شی دی انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې وایو ورپسې زموږ سره څلورم چې دی وی هیو DCL چې دی مخفف دی ډیټا کنټرول لینګویج مخفف دی د دې کمانډ کار چې دی اټس کنټرول یوزر پرمیشن دا د یوزر هغه پرمیشن څه کوي کنټرول کوي چې هو کین ایکسس اور چینج د ډیټا چې په ډیټا کې څوک چینجز راوستلی شي او کوم چینجز راوستلی شي
او څه وخت موږ فرض کې یو چا رائټ ورک فرض کې یو ټیبل د موږ جوړ کړی دی په دې ټیبل کې یوزر 1 احمد علي محمود کولای شي انزرشن وکړي د ضرورت په وخت کې به تاسو کولای شئ انزرشن ونه واخلئ لکه په دې کې زموږ سره دوه کمانډونه دي یو ګرینډ دی چې د دې په واسطه باندې تاسو فرمیشن مطلب ورته څه کوئ ګرینډ کوئ یعنی مطلب یو یوزر ته رولز ورکوي یا یوزر ته تاسو ورته وایي چې دا یوزر د دا کار وکړي شي بیا بعضې وخت کې ضرورت پیدا کېږي چې د دغه یوزر نه موږ دا رول بیرته اخلو بیا د هغې دپاره ریواک څه کوو استفاده کوو صحیح ده نو دغه زموږ سره دوه کمانډونه په دې کې ډي سی ایل کې موجود دي چې ګرینډ دی او ریواک دی ګرینډ ریواک تفصیل سره پې خبرې کوو انشاءالله پنځم نمبر زموږ سره چې دی وی هیو ټي سی ایل کمانډ ټي سی ایل کمانډ مخفف دی ټرانزیکشن کنټرول لینګویج مخفف دی د دې کمانډ کار څه دی دیز کمانډ مینیج ټرانزیکشن د دې کمانډ کار څه دی د ټي سی ایل ګورې د نوم نه واضح معلومیږي ټرانزیکشن کنټرول لینګویج ټرانزیکشن کنټرول کچېرې تاسو تعریف مونه وایم چې تاسو د دې مخفف وایم ټي سی ایل ټرانزیکشن کنټرول لینګویج نو د دې کار چې دی ټرانزیکشنونه چې کوم ټرانزیکشن کوم انټری چې زموږ سره موږ په ډیټابیس کې کوو د هغې کنټرول دی څه کوي منیج کوي ویچ آر ګروپ بای ډي ایم ایل اپریشن ډي ایم ایل موږ تاسو مخکې ویلي چې ډي ایم ایل چې دی دغه ډي ایم ایل دی چې دغه ډي ایم ایل مخکې تېر شو لکه دغه ډي ایم ایل डी एम एल چې د ډیټا منیپولیشن لینګویج لکه تاسو انزرشن وکړو اپډیټ مو کو ډیلیټ مو کو مرج مو کو صحیح ده نو دغه چې کله تاسو وکړل صحیح ده دغه اپریشنونه چې دي دا څه کوي د ګروپ کوي they allow us to save change or undo mistake ګورئ کله چې تاسو ټرانزیکشن کوئ تاسو یو ټرانزیکشن وکړو هغه ټرانزیکشن تاسو سیو کول غواړئ او که تاسو هغه بیرته له منځه وړل غواړئ دغه ټرانزیکشن کې یا دغه ټرانزیکشن تاسو سیو کوئ یا دغه مثلا تاسو مخکې نور ټرانزیکشنونه کړي خو دغه اوس چې کوم ټرانزیکشن وشو تاسو دغه څه کول غواړئ انډو کول غواړئ نو د دې ټول کنټرول د دغه ټي سی ایل کمانډ کار دی لکه دلته تاسو ګورئ دې کې څلور کمانډونه یعنی ټي سی ایل کې زموږ سره څلور دي کمیټ دی رول بیک دی سیو پوینټ دی او سیټ ټرانزیکشن دی اول زموږ سره ګوره کمیټ دې کار څه دی چې دا ریکارډ فارمولینټ لپاره څه کوي سیو کوي رول بیک چې کوم کار تاسو دا څه کار کوي انډو کول کوي رول بیک انډو کول کوي بس ډېر ځان ته پسر مو په درکو ځکه چې موږ تاسو ته ټول وروسته په تفصیل سره وایو صرف په دې باندې ځان پوه کوي چې ټي سی ایل کې زموږ سره دغه څلور کمانډونه دي سیو پوینټ چې د دې کار چې دی دا چې دی کریټ ا رول بیک پوینټ انساید ټرانزیکشن چې ټرانزیکشن کې دننه څه کار کوي رول بیک کریټ کوي به د ضرورت په وخت کې هغه کوم رول بیک چې تاسو د کوم ټرانزیکشن کې جوړ کړی دی د هماغه ټرانزیکشن څه کوي بیرته انډو کول غواړي یا څه چې تاسو سره کوئ دلته تاسو کولی شئ چې وروسته په تفصیل سره پې خبرې کوو انشاءالله بل زموږ سره څه ټرانزیکشن دی د دې کار دا دی چې د ټرانزیکشن دپاره پراپرټي څه کوي ډیفاین کوي نو دا زموږ سره اخري نو ټي سی ایل نو دغه پنځه کمانډونه زموږ سره په دې کې موجود دي یو ځل دلته بیا تاسو ته وایم چې پنځه کمانډونه دي زموږ سره ډي کیو ایل دی ډي ایم ایل دی او سوري ډي ډي ایل دی ډي ایم ایل دی ډي کیو ایل دی او ډي سی ایل دی ټي سی ایل دی ډي ډي ایل کمانډ ډیټا ډیفینیشن لینګویج ډي ایم ایل ډیټا منیپولیشن لینګویج ډي کیو ایل چې مخفف دی ډیټا کويري لینګویج مخفف دی او ډي سی ایل چې دا مخفف دی ډیټا کنټرول لینګویج مخفف دی او ټي سی ایل چې مخفف دی ټرانزیکشن کنټرول لینګویج مخفف دی ډي ډي ایل کې زموږ سره کریټ دی الټر دی ډراپ دی ټرانکیټ دی رینیم دی ډي ایم ایل کې زموږ سره انسرټ دی اپډیټ دی ډیلیټ دی مرج دی ډي کیو ایل کې زموږ سره یوازې سلیکټ موجود دی او په ډي سی ایل کې زموږ سره دوه کمانډونه دي چې یو زموږ سره ګرینډ دی بل زموږ سره ریواک دی ټي سی ایل کمانډ چې دی زموږ سره دی کې څلور کمانډونه موجود دي کومیټ دی رول بیک دی سی پوینټ دی او سی ټرانزیکشن بس دومره زده کوي صرف دغه پنځه نمونه زده کوي مخفف زده کوي او کوم کمانډونه پکې دي بس صحیح ده شارټ ز بیا تاسو ته دلته وایم ډي ډي ایل کمانډ د سټرکچر د لپاره استفاده کیږي ډي ایم ایل چې د منیپولیشن د لپاره څه کیږي استفاده کیږي او ډي کیو ایل چې د ریټریو د ډیټا د ریټریو د لپاره استفاده کیږي او ډي سی ایل چې د کنټرولز د لپاره استفاده کیږي او ټي سی ایل نوم نه واضح معلومیږي چې د ټرانزیکشن د منیج کولو د لپاره څه کیږي استفاده کیږي یوز کیږي